أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو مینوالو السلام علیکم. امید لرم چې تاسو بخیر. الله تعالی دې تاسو ټول سلامت لري. نن یو ځل بیا د ایاز غدل د شعر سخن له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم او د پښتو کلام وړاندې کوم. غزل دی: زلفې خورې کړه چې ترې جال جوړ کړم، زلفې خورې کړه چې ترې جال جوړ کړم، ماضي پې وبیلم حال جوړ کړم. زلفې خورې کړه چې ترې جال جوړ کړم، ماضي پې وبیلم حال جوړ کړم. او چې مې داغونه د زړه نور پاخه شي، چې مې داغونه د زړه نور پاخه شي، ویم چې په زنه درته حال جوړ کړم. چې مې داغونه د زړه نور پاخه شي، ویم چې په زنه درته حال جوړ کړم. او ووایه ګرانه بیا به ته څه کوې، ووایه ګرانه بیا به ته څه کوې، چې زندګي درته وبال جوړ کړم. او ستا د نیمګړې خنداګانو نه هم، ستا د نیمګړې خنداګانو نه هم ګڼ تصویرونه د جمال جوړ کړم. او باڼه دې غشي دي او وروځې تورې، باڼه دې غشي دي او وروځې تورې، خپل لیونتوب مې زړه له ډال جوړ کړم. باڼه دې غشي دي او وروځې تورې، خپل لیونتوب مې زړه له ډال جوړ کړم. او د اظهار او د نایاب خبره، د اظهار او د نایاب خبره په ادیره کې به قتال جوړ کړم. او ستا په فراق کې دومره جاړم چې، ستا په فراق کې دومره جاړم چې د پسرلو نه په شکال جوړ کړم. او سپرلی ته ووایه چې اور ونیسي، سپرلی ته ووایه چې اور ونیسي، چې ستا ځوانۍ له ترې سور شال جوړ کړم. او څوک په غزل ګوتې اوچتې نه کړي، څوک په غزل ګوتې اوچتې نه کړي، ګنې د چم نه به پاتال جوړ کړم. څوک په غزل ګوتې اوچتې نه کړي، ګنې د چم نه به پاتال جوړ کړم. والسلام.